المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول درود شریف په شوق سره ووایاست. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. حضار محترمینو، لږ زموږ ژبه هم ستاسو د ژبې نه لږ مخالفه ده، نو الله دې وکړي چې زموږ په تقریر باندې او زموږ لږ په نصیحت و وصیت باندې تاسو پوه سئ. که چیرې تاسو متوجه کښېناسته، توجه د علماو خواته واړوئ، انشاءالله په خبرو به پوه ساست. او موږ هلته خطابت هم دی، هلته هم ملګري انتظار کوي، او دلته ناظم صاحب موږ ته هم لږ ټیم راکوئ، 20 منټه ټیم یې راکوئ. نو خداوند متعال دې زموږ دا تقریر خپل په دربار قبول او منظور وګرځوي. د تقریر نه مخکې یو خبره درته کوم، د خوشحالۍ خبره. هغه دا ده چې یو عالم دا شک و چې آیا دا میلاد النبي لمانځل او په میلاد النبي باندې خوشحالي کول آیا دا به صحیح وي او که صحیح به نه وي. په دغه شک کې و یو شپه خوب ویني، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورته راځي. هغه عالم ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په 12مه باندې په 12مه باندې خوشحالي لمانځل، خوشحالي کول، 12م د ربیع الاول دا جوړول آیا دا څنګه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي من فرح علینا فرح به. څوک چې په مونږ باندې خوشحالي کوي مونږ په دوی باندې خوشحالي کوو. نو زه انشاءالله دا امید لرم دلته چې څوک راغلی دي دا صرف په دغه نیت راغلی دي چې په دغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته تشریف راوړی دی. په دغه خوشحالۍ کې دلته خلق راجمع دي، د دې مجلس نسبت د یو چا سره دی، د دې پروګرام نسبت د یو چا سره دی، د دې پروګرام نسبت د هغه چا سره دی چې عرش د وجې نه پیدا ده، کرسۍ د وجې نه پیدا ده، اسمان د وجې پیدا ده، ځمکه د وجې پیدا ده، جنیات د وجې پیدا دي، انسانان د وجې پیدا دي، ملائکې د وجې پیدا دي، دریابونه د وجې پیدا دي، ټول مخلوقات د وجې پیدا دي. دا پروګرام د هغه چا سره نسبت لري چې نوم یې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، چې موږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات دی. پروګرام به هم په ټولو پروګرامو کې اشرف او بهتره وي. زه خو دا وایم چې مطلق میلاد وایي پیدایش ده. مطلق میلاد د نبی صلی الله علیه وسلم تر لیلة القدر هم بهتره ګڼمه، که څه هم لیلة القدر منسوسي ده. خداوند متعال د لیلة القدر باره کې بیان کوي انا انزلناه فی لیلة القدر. خداوند متعال فرمایي دا قرآن مجید ما په لیلة القدر کې نازل کړی دی. وما ادراک ما لیلة القدر، ته چا خبر کړي چې لیلة القدر څه ده؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. لیلة القدر د 1000 میاشتو نه بهتره ده، یعنی تقریبا څه باندې 80 کاله راځي. څوک چې په لیلة القدر کې 2 رکعاته نفل وکړي خداوند متعال به د 80 کالو ثواب ورکوي. زه وایم مطلق میلاد النبي دا تر لیلة القدر نه بهتره دی. ولې؟ ځکه که چیرې میلاد د نبي صلی الله علیه وسلم نه وای، پیدایش د نبي صلی الله علیه وسلم نه وای، قرآن به نه وای، که چیرې قرآن نه وای سورة القدر به نه وای، که چیرې سورة القدر نه وای نو لیلة القدر به نه وای. نو پیدایش د نبی صلی الله علیه وسلم موقوفنا علیه تر لیلة القدر سوله. لیلة القدر د 80 کال نه بهتره ده، خو لیکن میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تر لیلة القدر نه هم بهتره ده. یو ورځ موسی علیه السلام الله ته وویله چې یا الله أنا كليمك ومحمد حبيبك فما الفرق بين الكليم والحبيب. موسی علیه السلام ډېر جلالي و،
ورته ویې ویل یا الله زه ستا کلیم یم ما ستا سره خبرې کړي دي او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا حبیب دی مابین د کلیم او د حبیب کې څه فرق دی الله ورته وایي فرق یې ډېر دی وایي فرق دا دی چې کلیم هغه څوک دی چې د الله رضا غواړي او حبیب هغه څوک دی چې الله د ده رضا غواړي کلیم هغه څوک دی چې دی محبت د الله سره کوي او حبیب هغه څوک دی چې الله محبت د ده سره کوي کلیم هغه څوک دی چې کوه طور ته ولاړی هلته د الله سره مناجات کوي د الله سره خبرې کوي خو لیکن حبیب هغه څوک دی چې دی ویده دی جبرائیل علیه السلام راځي په خوب کې په طرفة عینین کې په لامکان ته رسوي او هلته د الله سره ملاقات کوي حبیب هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم څومره خوږ نوم دی محمد تاسو خپله سوچ وکئ محمد نوم چې موږ اخو هله به دا محمد نوم اخو چې کله دا دواړه شونډان خپل منځ کې محبت سره وکړي چې کله خپل منځ کې مچې سره واخلي موږ مچې ورته وایو تاسو به څه ورته وایاست محمد چې دواړه خپل منځ کې محبت سره وکړي دواړه خپل منځ کې شونډان محبت سره وکړي او مچې سره واخلي بیا به د محمد نوم ادا کیږي که چیرې دغه دواړه مینه محبت سره ونه کړي مچان سره وانخلي دواړه خپل منځ کې د محمد نوم نه ادا کیږي محمد معنا څه ده محمد الذي يحمد مرة بعد مرة د محمد معنا دا ده چې همیشه بار بار صفت ویل کیږي بار بار درود ویل کیږي نن داسې ځوانان هم موجود دي په دې دنیا کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم همیشه په خولې باندې درود جاری وي داسې ځوانان هم سته اوسه چې هغه هره لقمه د ګولۍ راخي د ډوډۍ راخي خوراک کوي د هرې لقمې په سر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي داسې زنانه مندې هم سته چې خپل بچي ته تی ورکوي شیدې ورکوي د تنې مخکې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې محمد باندې درود شریف وایي صلی الله علیه وسلم نو پکار دا د ورونو راځئ چې خپل د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت اظهار وکړو راځئ د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت اظهار ښکاره کړو خلقو ته و کافرانو ته د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت اظهار ښکاره کړو تاسو وګورئ کافران څه کارونه کوي په فرانس کې و څه حال روان دی پرون یو شاګرد راته وویله تاسو به هم په دې باندې خبر یاست چې فرانس کې یو کافر معلم راولاړېږي خپل شاګردانو ته د نبی صلی الله علیه وسلم صورت جوړوي او بیا وایي چې دا د مسلمانانو نبی دی خو یو مجاهد غازی مسلمان هلته پیدا کیږي چاړه راخي او هلته په چاړې وهي او هلته مړ کوي بیا هغه مجاهد شهید کیږي دا د دوی ګستاخي ده چې موږ سره کوي نو راځئ موږ خپل محبت د مینې محبت اظهار د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړو ای ورونو تاسو خپله سوچ وکئ بې وفایي مه کوئ وفاداري وکئ د نبی صلی الله علیه وسلم سره نبی صلی الله علیه وسلم لکه څرنګه چې موږ سره وفاداري کړې ده چې موږ سره یې وفا کړې ده دغسې تاسو هم وفا ورسره وکړئ بې وفایي مه کوئ په ورځ د قیامت بیا سترګې هم به کښتې ورته نیولې وي او ورته ولاړ به یاست وفاداري دا ده ګورئ تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند ته راسئ چې موږ سره څومره محبت وو په ژوند کې یو ورځ په نپلو باندې د شپې ولاړ دی او دا آیات وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تعذبهم فانهم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك د دې آیات ترجمه دا ده چې یا الله که چیرې ته عذاب ورکوې وایي دوی لره نو دا ستا بندګان دي لایق د دې لري چې عذاب ورکړي ته مالک یې خو بیا به وویل بیا په ژړا سو بیا به وویل یا امتي یا امتي یا امتي تر سهاره پورې دغه آیات و ان تعذبهم فانهم عبادك ان تعذبهم هلته یا امتي یا امتي نارې ولې چې کله معراج ته وختئ د معراج په شپه د خداوند متعال سره ملاقات کوي خداوند متعال ورته فرمایي چې ای زما حبیبه ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عاشق چې کله د معشوق سره ملاقات کوي زوی چې کله د مور سره ملاقات کوي دوست چې د بل دوست سره ملاقات کوي نو څه تحفه وروړي تا ما ته څه تحفه راوړې ده نبی صلی الله علیه وسلم خو انجینر وو ساینس پوهان وو هغه ته خو معلومات کېدی چې الله خوراک نه کوي دی ورته فرمایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات مالی عبادت لسانی عبادت او د هغه رقمه بدني عبادت دا ټول و الله لره دی او بیا
اللہ تعالیٰ څه ورته فرمایي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ اے نبی صلی الله علیه وسلم پر تا دې سلام وي او پر تا دې رحمتونه وي او پر تا دې برکات وي. ګورئ د الله سره ملاقات کوي دلته موږ هیر نه یو بیا دې څه ورته فرمایي ګورئ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین په موږ دې هم سلام وي خو لیکن ستا چې کومه عبادت کوونکي بندګان دي یا الله په هغو باندې هم سلام ورېږه. هلته د معراج په شپه خپل امتیان هیر نه دي امتي امتي نارې وایي. بیا چې جبرائیل علیه السلام چې کله دوزخو ته بوتی نبی صلی الله علیه وسلم دا د یهودیانو دوزخ ته ورته ویې ویله دا د نصاراو دی دا د مجوسیانو دی دا د پلانکي دی دا پلانکي آخر دوزخ ته راغی جبرائیل علیه السلام چوپ سو ورته ویې نه ویل چې دا دوزخ د چا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ای زما وروره ولې چوپ سوې دا ووایه دا دوزخ د چا دی. جبرائیل علیه السلام څه نه ورته فرمایي آخر مجبوره کوي. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستا د امتیانو لپاره دی هغه امتیان چې هغه ګناهګار امتیان یې هغه به دې دوزخ ته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه یا امتي نارې وایي کله چې راکوزېږي مځکې ته هغه مولوي صاحب محترم تاسو ته مختصر بیان وکړي په هغه باره کې یو غار ته ځي 3 ورځې و 3 شپې په هغه غار کې تېروي او یا امتي یا امتي یا امتي یا امتي نارې وایي یا امتي یا امتي یا امتي. داسې وفادار نبی داسې عاشق نبی چې په موږ باندې عشق انتها ته رسېدلی دی نو راځي خپل د محبت اظهار هم ورسره وکاس. اصحاب ورځي چا سره نه راځي آخره فاطمه رضی الله تعالی عنها ورځي د هغه سره راځي او ورته وایي د آیات ما باندې رانزل چې ولسوف یعطیک ربک فترضا. چې کله زکندن کېږي دروازه ټکوي ورته فرمایي څوک دی وایي اسرائیل دی وایي راننه بس. بعضې روایتو کې راځي وایي اسرائیل علیه السلام ته وویل چې ای اسرائیله د زکندن خو ډېره سختي ده خو لیکن داسې وکړه چې څومره سختۍ د زکندن زما په امت باندې راځي هغومره ټولې سختۍ زما باندې تېرې کړه خو زما په امت باندې زکندن سختي مه تېروه. نو په ژوند کې هم زموږ هیر نه یو په معراج کې هم موږ هیر نه یو په زکندن کې هم موږ هیر نه یو په آخرت کې هم موږ هیر نه یو. کله چې آخرت سي حساب کتاب شروع سي د حساب کتاب نه مخکې به خداوند متعال جهنم راوباسي د آدم علیه السلام نیولې ټول پیغمبران به نفسي نارې وایي خپل د ځان نفس نارې به وایي اولیاء کرام به نفسي نارې وایي شهدا به نفسي نارې وایي خو لیکن زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم به څه نارې وایي شاباس امتي 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 نارې به وایي یا امتي یا امتي یا امتي یا امتي. هغه قصه ډېره اوږده ده مخ ته نظم 6 منټه ټیم یې راکړی دی. حضارو محترمینو ورځ د قیامت چې سي یو سړي ته به الله ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي ته به الله ووایي چې رامخته سي حساب کتاب درسره وکړه. یو امتي به رامخته سي حساب کتاب چې ورسره وکړي نو هغه تله د شو تله چې کوم ده د خیر تله هغه به سپکه سي او د ګناهو تلې به درنه سي. الله به ورته ووایي چې بس ته خو جهنمي قانون دا دی او ورځه جهنم ته ولاړ سه. روان به وي په لارې ور وي ډېر به خفه وي ډېر افسوس به کوي چې ولا زه خو جهنمي سومه. یو سپین ږیری سپینه ږیری به وي ملاقات به ورسره وکړي چې ای ځوانه ولې خفه یې وایي څه کوې وایي نه راته ووایه خپل قصه به ورته وکړي چې حساب کتاب وسو او زما د بدو تله چې کوم و هغه درنه سوله او د خیر تله مې سپکه سوله جهنمي یم. هغه سپین ږیری ورته فرمایي چې ودرېږه ای ځوانه زما سره یو امانت دی دا خپل دا نستوړی به داسې ورته ایله کړي دلته به کاغذ وي وایي زما سره د امانت پروت دی واخه دا کاغذ واخه او خپل د خیر تلې ته واچوئ انشاءالله درنه به سي. دی کاغذ راخي خپل د خیر تله چې کوم د هغه ته اچوي چې اچوي د خیر تلې درنه کېږي او د کوم شر تله چې د هغه سپکېږي ولړخېږي جنتي کېږي. هغه ځوان هغه سپین ږیری رانیسي وایي ته څوک یې ته څوک یې وایي چې زه د جهنم نه بچ کړمه. دی ورته فرمایي چې زه ستا پیغمبر یم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یم. وایي دا کاغذ څه شی و چې دا کاغذ یې دلته اچولی و. هغه ورته فرمایي دا ستا امانت را سره و چې تا په هغه دنیا کې په ما باندې درود وایي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چې ما باندې درود وای نو هغه درود امانت اوس هم ما سره پروت و، د دې وجې ما امانت ساتلی و، اوس مې درک کړو دا ستا لپاره په کار راغی. نو حضارو وفادار نبی صلی الله علیه وسلم زموږ وفادار نبی دی، باید بې وفایي ورسره ونه کړو، کم از کم باید محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره خپل اظهار وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر څو پورې چې خپل د پلار، خپل د زوی او د ټولو مسلمانانو څخه زه زیات ورته محبوب نه سم، هغه کامل مؤمن نه دی. زموږ اکمال د دین، اکمال د ایمان پوره کېدل، د اسلام پوره کېدل، د دین پوره کېدل، د مذهب پوره کېدل، دا هلته راځي چې کله موږ محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړو. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما تر پلار راته محبوب یې، تر مور راته محبوب یې، تر بچیان راته محبوب یې، خو خپل تر ځان راته محبوب نه یې. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ای عمره تر اوسه دې ایمان کامل سوی نه دی. عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس خپل تر ځان هم راته محبوب سولې. نو اکمال د ایمان چې وایو چې یاره زموږ ایمان کامل دی او کامل نه دی، دا هلته معلومات کېږي چې کله موږ محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړو. نو حضارو محترمینو ټیم کم دی، موږ ته ټیم کم را کړی و. الله دې وکړي چې دا زموږ خبرې اول دې ما ته دې خبرو د عمل توفیق راکړي او بیا تاسو ته اقول قولي استغفر الله لي ولکم ولسائر المؤمنین.